نو خپل زنانه د کور نه بار مه راوباسه. وارې اورېده دې زنانو ته وایم تاسو ته په 22مه پاره کې اول سبب باندې الله یو حکم کړی وقرنا فی بیوتکن. موږ او تاسو نو لکه دا زما ښځه پښتنه ده دا چاته نه ګوري پښتو کله ته یې ده ته په اردو کې پروت یې وایي دا ښځه مې پښتنه ده دا ستا ښځه به ډېره پښتنه وه که د محمد رسول الله ښځه ډېره حیاناکه وه د محمد رسول الله ښځه ډېره غیرتي وه که دا ډېره غیرتي ده هغه غیرتۍ ښځې ته قرآن وایي وقرنا فی بیوتکن کور کې کښېنئ بهر ته مه وځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی مه راوځئ په شان ته د جاهلیت اولی باندې. اوس موږ ورته نه دا پښتنه ده دې ته به څوک څه وایي ساده تاسو. یو ځای کې مې بیان کوو یو کس راته وویل وایي نه دا پښتانه خلک دي ما چپ شه یو ځل مې ورته ویل چپ شه بیا مې دا مسله کویل مولوي صاحب دا پښتانه دي مال د هغه خان لور دې په موبایل کې ګډېږي زه تکارې کوم. الله ګواه دی چې ما غیر اختیاري وویله چې بار ته راووتو خان راته چې مولوي صاحب ګر چېرته چاته هغه شی ونه ښي دا زمونږ په کور کې واده و خان و برید یې پرې څټ اړولي ما ستا برید بریز ته رسېدلي او زه یې پوندو ته هم پرې رسوم چې دستانه یې وباسم. وایي زمونږ کور کې مال کیسه راته اوس وکړم بیا به نه کوم چاته ځه ښې کوم. وایي زمونږ کور کې واده و دې ښځو کې شیطاني لږه ډېرې چې بزرګ هم یو قدرت کار دی یو پیره به چمبه مو یو لږه ګډېږي وایي دا څه مړی خو نه دی نو کور کې چېرته دی زنانه نولی دی ونګېر دی دې ګړی کړې ده ورکوټ یې نوسی دی هغه چې په موبایل کې ویډیو کړی دا لکان خو کافر زه شرمخان دي شرمخ پرېږدي شي چېرته یو شرمخ خبر شوی و وایي چې راشه خپل موبایل ته یې واړه هغه ته هغه ته اړولې بل ته بل ته اړولې بل د ځوان دي هغه یې ته اسمان ته خېجولې نیټ یې ورکړې وه هغه دومره پښتون سړی دی هغه خپل وطن یې پرېږدي او پنجاب کې ګرځي. دا زه چې څه ویم دا شوي دي او تاسو راته پښتانه ښکارئ او ستا عزت د اوسه پورې محفوظ دی ای انباریانو دا زه ستاسو د عزت لپاره لګېم دا قرآن زما په لاس کې دی د دې نه د خیر او د اصلاح کتاب به نه وي زه به تا ته ولې بې اصلاح او د دې خیرۍ خبره کوم. نو زنانو ته وایم کور کې کښېنه او دې نوجوان له غیرت هم نه وایي چې کرکټ لپاره څو باړې راخستې لشه او برشه خو ګیا له ته ځه که نه غره له واښو له ته ځه که نه دا اوبه خپلې مور او خپلې خور له ته راوړه که نه ښې دې ته د خور په خدمت هم ځان بریښ ښکاري. زمونږ به یو زیرې ځه هغه مې نوم یاد کړی یو راته ویل چې دا اوبه نه راوړې نو څه به کوي نو ما چې ته په کراچۍ کې پنجابي له څپلۍ پالش کې او ګنډې په هغې ته ځان به دې نه ښکاري پنجابي او سنډي له مردار شي له څپلۍ پالش کې په هغې ته ځان به دې نه ښکاري او چې خپلې ښځې له دې اوبه راخستې او ښځه په کور کې ناستې قلارې ښې د ناوې په شان ته په دې ته ځان به دې ښکاري خو سمه خبره دې خلکو ته خو کږه ښکاري. دا مې سمه ونه ویل تاسو لږ سوچ وکړه دې نوجوان چې په خپله اوبه راخستې او مور ته وایي چې مورې منګی مې راوړو که اودس کې کسکې چې له لرې کړم رښتیا ووایه دا مور بیا دا نوجوان د دعا نه وباسي دغه پیغله خور چې اوبو له روانه ده او تاسو ته د ګونیانو خوله جوړه کړې ده یو منګی راله رسولې نه یو بل پسې ځه دا پیغله خور چې په کور کې ناستئ او دې نوجوان ورور له منګی راوړو په اوبه ووانې دا پیغله خور به دې نوجوان ته د مرګه پورې دعا نه کوي او تاسو همدارنګه ساده وایي دا خویندې به نه دا وباسي دا منګي به نه وباسي صبر وکړه څنګه دا ذلې شوې اوس دا خور به په پټي کې کرکه راکاږي خو زور د پلار حساب یې اخلي او ما ورته ویل چې وایي ګورې پرې نه
عجیبه خبره ده د ده پلار تم بچی او هغه لور هم بچی ده ته په پټي کې قلار برېک تاو کوې دا مې د پلار پټی دی او هغه پکې سوالي را روانه شوې د هغې پکې یو ډړی وربشې نه رسي او موږ او تاسو سیرولي له لاړم چیلي له لاړم کال له لاړم ټول عمر ځه ورک شه دا تبلیغ او دا قرآن خو موږ او تاسو ته دا وایو د خور حصه ورکه د ترور حصه ورکه دا د دغه بابا لور نه ده د ځوان به شل دړۍ پټوي په غره کې به کورما ایښي او خور چې ده هغه غریب کلي کې به سوال کوي بچي مې نه دي د دې پلار حصه ولې د هغې نه رسېږي یا زه چغه کړه چې دا زما د پلار نه ده سمخوان به وشي خیال کوئ دا ما چې تاسو ته څه ویل اول کې مې اواز خو کړی و ما چې تاسو ما ته مایله شئ زه ملنګ سړی نو خوږه واسطه زما څه کار دی زما کار د دې مسلې څه و څو مسلې مې ته وکړې 5 یو عقیده داسې به جوړوو ایمان به داسې جوړوو څنګه چې راته الله ویلي جوړوو به دا تاسو په کور کې نه شئ جوړولی د دې علماو سره تعلق ساتئ ساتو به صحیح شوه دویمه خبره اعمال به ما او تا داسې کوو څنګه چې راته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي او څنګه چې راته ویلي کوو به درېیمه خبره خپلې خویندې او لوڼه هغه به په کور کې په حیا او په پرده کې ساتو صحیح ده کوو به څلورمه خبره خپلو خویندو او لوڼو به د خپلو باباګانو په ځمکه کې په جایداد کې خیر چې تا ګټلي هغه ټولې ستا شوې ستا دې په خدای قسم یې کتاب له په خپله ګټه کې څه حصه 1 روپۍ ورکړه خو چې هغه پلار دې ته کومه پرېښې ده د هغې کې خو لکه چې وکړه څلور خبرې صحیح شوې پنځمه خبره وکړم چې 5 پورې شي 5 کېرې او 5 پوره صحیح ده 5 به پوره شي دا داسې مو وایي چې دا زمونږ شړ کلی دی او دلته مونږ په مدرسه څه کوو او دلته به څوک راشي زه هم ژوندی یم او تاسو هم ژوندي وئ او تاسو کال کې چې نور هم راشئ نو انشاءالله زه ستاسو په مېلمستوب نه ستړی کېږم تاسو ټول راشئ ما په کنده کې مدرسه جوړه کړه او د طالبانو پکې ځای دی د دانشکول نه د کاږپړ نه د دیر نه د مردان نه د باجوړ د لر او د بر نه پکې نن طالبان پراته دي په کنده کې مې جوړه کړې ستاسو دا کنده نه خو غر دی دې له خو به طالبان سیسیل راځي دا عزم وکړي چې دا ورکوټې جماعت بنې موږ دلته مدرسه جوړو د چا عزم دی ګوتو چې ټولو دی مدرسه دې ته نه وایي چې ته چله بولډینګ به جوړو درې چاته وایي او بیا کې سیګان لګېدلي سادهګانو مدرسه دې ته وایي تاسو ټول میراث وایي کنه د چا بچی شته نو خو یو بچی الله له ورکړي کنه او چې څوک د پکې میراث دی هغه له الله د سپینو بچو نه ډېر ورکړي پرېږدو چې په دې پته پوهېږي چې دا د بچو چغې سړی له زړه ګیرې سپینوي یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو او داسې فرض کوي چې په مال کې زکات ورکوو چې د هغې را لوښو په حال کې قسم زکات یا ګونډو والا خو ورکوي ټول کړه ځکه پښتون چې زکات ورکوي دا کوم چې ګونډي هغه هم پکې وایي چې ورګه ښکارې خو به پرې ډکه شي ځان یې کندو ته ولې لار چې کندو دې پرې ډکه شي ښکارې خو به پرې ډکه شي ملا ساده سړی دی چې ښکارې ډکه وي بیا خوشحاله دا بالله وایي انګلیس یې مو ته څه وایي خدای دې سړی ښه وکړي روشه خدای دې غر کا یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو